بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د معاشري د اصلاح د پاره اسلام کل دین منګه او تاسو ته اصول را خودلی دي چې باید معاشره صفاوي پاکوي، معاشره کې وروري وي، اخوت وي، مینه وي، محبت وي. او کله چې دغه اصول په معاشره کې راشي، په انسانانو کې راشي، الته محبت خوريږي، الته صحیح اخلاق خوريږي. او دا د اصل دین تقاضا هم دا ده. یو مهمه نقطه هغه دا ده چې انسان په بل انسان باندې پرده واچي. ستر پرده دا ډیره زیاته ضروری ده. که چېرته یو انسان په یو غلطۍ کې ولیده، په هغې باندې پرده واچوه او په پرده کې او په پټو یوازې هغې ته نصیحت وکړه، دغه کار نه منع کړه. کیدای شي هغه پوه نه وي، کیدای شي هغې ته معلومات نه وي، کیدای شي عمدن وي، ستا د وجې الله هغې ته هدایت وکړي. لکه څنګه چې په بل باندې رحم کې الله په تا رحم کوي، دغه رنګ بل باندې پرده واچو، الله به په تا پرده واچي. من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. چا چې مسلمان باندې پرده واچوله، الله به د قیامت په ورځ په هغه باندې پردې واچي. د هغه عیوب به پټ کړي. او د چا دا خوښه ده چې زما عیب هغه خلک ویني، زما کمی، زما کمزوري هغه خلک ویني. لہذا دا یو قانون موږ او تاسو جوړ کو، اصول جوړ کو چې په بل مسلمان ورور باندې پرده واچو، د بل عیب چې کم دی هغه پټ کو، خلکو ته د هغې عیبونه ښکاره نه کړو، د خلکو په منځ کې څوک سپک نه کړو، نو هله به زموږ او ستاسو معاشره صحیح شي. که نن زه دا کار کوم، خلک سپکوم، خلکو پسې بد ویم، سبا یې د ما پسې م وایي. که نن ما په چا پرده واچوله، سبا په ما هم پرده اچي. یو دینه اخوا الله رب العالمین زما په عیبونو باندې پرده اچي. هر انسان د عیبونو، د ګناه او د غلطۍ نه ډک دی. هر انسان کې غلطي شته دی، هر انسان کې عیب شته دی. نو باید انسان چې بل ته ګوته نیسي، د هغې نه مخکې خپل ځان ته ګوته نیول پکار دي. بهترین انسان هغه دی چې د غیبت په ځای خپل ځان عیبونو کې مشغول شي او هغه وګوري او د هغې اصلاح وکړي. الله دې زموږ او ستاسو اصلاح وکړي او الله رب العالمین د موږ او تاسو له په نورو باندې د ستر او پردې اچولو توفیق راکړي. وصلی الله علی نبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.